دې ته شرک وایي او بیا کله کله به درته وایي وی دا باذن الله قید لګي باذن الله خو وی زما دا میک هم کولی شي وی دا دیوال هم کولی شي وی باذن الله خو فرعون هم کولی شي هلکه که مقلبي وقوفه مونږ چې دا وایو چې انبیا علیهم السلام بعد الوفات باذن الله مدد کولی شي معجزتن معجزه خدای میک ته نه ورکوي نه دیوال ته ورکوي او نه د هغه پلار فرعون ته معجزه ورکوي معجزه دا د نبي خاصه ده هر سړی معزون نه ګرځېږي میک معزون نه ګرځېږي اذن میک ته نه کېږي دیوال ته نه کېږي معزونین انبیا دي اولیاء الله دي کرامت الله ولی ته ورکوي معجزه الله نبی ته ورکوي فرعون ته الله نه کرامت ورکوي نه ورته معجزه ورکوي وینا دا باذن الله قید چا لګولې باذن الله خو زم کولی شم او دیم کولی شي د عیسی علیه السلام به لګولو که نه انی ابرئ الاکمه والابرص واحیي الموت باذن الله بیا خو ووایه چې عیسی علیه السلام باذن الله قید ولې لګې باذن الله خو برګیان او ړانده و مړي ژوندي کول خو دا میک هم کولی شي دا خو دا دیوال هم کولی شي دا خو که اذن د خدای تعالی فرعون ته وشو هغې هم کولی شي دا اعتراض خو ستا په ما نه دی دا خو په عیسی علیه السلام دی دا خو په کلام الباری باندې دی دا خو د بخاري شریف د حدیث مطابق په سید الکائنات دی ستا اعتراض مبارک صلی الله علیه وسلم ته به چې مریض راغی ګوته مبارکه به یې راواغسته لعاب شریف کې به یې لونده که د مدینې منورې خوره به یې راواغسته د مریض د مرض په موضع به یې کېښودله ویل به تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا زمونږ لاړه چې زمونږ د وطن د مدینې منورې د خورې سره میلو شوه اوس به دې مریض ته شفا ورکوي خو باذن ربنا اوس ووایې که نه چې دا خو که فرعون هم خولې ته ګوته دننه که ولاړې راواغسته او د مصر په خوره کې ګنده کو هغه هم په اذن د خدای شفا ورکولی شي دا باذن ربنا قید ولې لګي دا خو ته په خدای او د خدای په رسول اعتراضونه کې لګي نه وي چې دا باذن الله راغو د دې اختیار څه پاتې شو نو دا خو په باب د شفاعت کې هم دا قید منسوسي دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه استفهام انکاري دی من ذا الذي څوک دی هغه سړی یشفعو چې شفاعت به وکړي عنده په دربار د الله کې هیڅ څوک نشته الا باذنی مگر په اذن د خدای تعالی شته څه معزونین دي چې هغې ته به اذن کېږي ته وایې چې اذن راغو شفاعت د اختیار سلب شو ختم شو اوس شفیع چې قیامت کې شفاعت کوي باذن الباری کوي یو آیت نه دی ډېر نصوص پرې راغلي دي لکه قرآن کریم کې بل ځای راځي یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کلام نه مراد کلام د شفاعت دی که څوک کلام د شفاعت کوي چې د رحمان د جانب نه اذن ورته وشي په کلام و شفاعت کې هله به کلام د شفاعت کوي اوس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک چې د قیامت په ورځ شفاعت کوي په اذن د باری تعالی کوي ته چې وایې اذن راغو اختیار سلب شو آیا دی بې اختیاره لګیا دی بې اختیاره د خولې نه وځي چې امتي امتي بې اختیاره لګیا دی چې دا فلاني امتي مې جهنم نه راوباسه لا ارضا زه به تر هغې راضي نه شم چې زما یو امتیم په جهنم کې آیا دا مسلوب الاختیار دی کلا وحش